شکر الحمدلله پاکستان په دویم اوډیای میچ کې زمبابوې ته شکست ورکو. اولنی چې کوم میچ پاکستان د زمبابوې نه ویلو زما خو بس بیا سور لږ خراب په دې باندې چې یار کم از کم تاسو د زمبابوې نه میچ وویلو. په هر حال دویم چې کوم میچ و په هغه کې پاکستان هغه شان کارکردګي وکړه څنګه چې شایقین د پاکستان نه ایکسپیکټ کوي. زمبابوې دومره خاص ټیم نه دی او د دې نه میچ ګټل پکار دي. نو په هغه طریقې سره پاکستان کرکټ ټیم نن زمبابوې ته شکست ورکو. بهترین بیټینګ او بهترین بالینګ لاین د پاکستان د سایډ نه استعمال کړی شوی دی او ډیره زیاته ښکلې لوبه یې کړې ده. زمبابوې لول ټاس ګټلی و، د بیټینګ فیصله کړې وه او د هغې په جواب کې 146 رنز ټارګټ پاکستان ته زمبابوې سایډ نه میلاو شوی. بیا دغې په جواب کې پاکستان په 18.2 اوور کې 148 رنز وکړه او دغه میچ یې په خپل نوم باندې کړو. د پاکستان د سایډ نه بهترین بالینګ ابرار احمد کړی، 4 وکټې اخیستې او سلمان علي آغا 3 وکټې ترلاسه کړي دي او سیم ایوب پکې هم 1 وکټ اخیستې ده. خو په بیټینګ باندې که موږ د پاکستان خبره وکړو نو په اوپننګ باندې پاکستان نن میچ چیس کړی دی د زمبابوې خلاف. سیم ایوب پکې بهترین لوبه کړې ده او په 62 بال باندې 113 رنز کړي، نټ اوټ هم پاتې شوی او دې سره عبدالله شفیق په 48 بال باندې 32 رنز کړي. ټارګټ دومره نه خو همدغه شانته کې گیم پیش کول پکار دي په داسې سچویشن کې. د تیر میچ کې موږ خیال وکړو نو هغه خو دغه نه وبیلو د زمبابوې نه، نو هغه موږ ډېر زیات پیسې ورکړي چې لکه کم از کم تاسو زمبابوې نه میچ وبیلو. پاکستان ټیم کو ته وګورئ کنه دا ډېر ان ایکسپیکټډ ټیم دی، مطلب تنه چې کله ته ایکسپیکټیشن کې کنه دا پیل شي. بالکل صحیح خبره ده. او چې کله د ایکسپیکټیشن نه کې کنه وایي مطلب دا بیکاره ټیم دی. بالکل صحیح خبره ده. کوم دی به سکورم کوي یا به سنچري هم به بهر څه کوي. مطلب لکه ته چې د پاکستان د کرکټ ټیم بالکل څه پته نه لګي. بس دا د استرالیا نه په استرالیا کې میچ وګټي، سیریز به وګټي او د زمبابوې نه ولته کې یو میچ وبېلی. نو مطلب دا ان ایکسپیکټډ ټیم د څنګه چې هاریس ویل نو د دې څه پته نه لګي وروره چې کله هم دا چې لیدلی شي او کله هم دا فیل کېدلی شي. بهرحال نن ډېره بهترینه لوبه شوې ده او د تعریف مستحق دي. نو تعریف ولا موږ دلته کې وکړو چې کله تعریف کار کوي نو تعریف به کېږي وروره. مطلب ان ایکسپیکټډ کار وکړي نو په دغه ټایم کې سړی شوق کې حیران کېږي. بهرحال ټول پاکستانیانو ته دغه میچ ډېر زیات مبارک. انشاءالله ملاویږي نن ویډیو کې تر هغه وخته پورې ما میات رخشا او حارث خان لره کې اجازت د الله پامان.